ما او لاسو ته کړی واچولې او ځوړه نکړم او په سر باندې چې کوم دنو راله شروع وکړه او خصه مې ووهله ما پې هغې نه پسې بیا راولم په کمره کې بند کړم حوالات کې نه په کمره کې بند کړم ایسچو او د هغې نه پس چې کوم دنو سالو په 11 تاریخ باندې موږ راوچت کړي وو هغوی چې کوم دنو بیا په 14 تاریخ باندې چې کوم دنو موږ سیشن ته درخواست وکړو سیشن چې کوم دنو بایلیپ راولېږو هغه چاپه وواله او بایلیپ چې کوم دنو موږ بره چې بایلیپ چاپه وواله موږ هغوی زر راله ابرار مرزا راغی او موږ بره وخېجولو په منډه باندې بره په 2 کمرو کې وګرځولو اخري په کچن کې تاله کړو او بایلیپ چې کوم دنو په کچن کې موږ برآمد کړو او بیا بایلیپ چې کوم دنو زموږ خلاف دغه لیکلی دی بیان لیکلی دی او زه د هسپتال نه چې کوم دنو راوچت کړی ما سره د هسپتال له سی ټي وي کیمرې ویډیو شته دا به موږ اوس دلته کې پیش کړو چې کوم دنو موږ نه ډیمانډ کاو د 50,000 روپۍ وي چې 50,000 روپۍ به د ایسچو صاحب افتخار علي چې 50,000 روپۍ پی کس پر راکوي پی کې تاسو به منګه پرېږدو موږ سره ظلم زیاتی شوی دی موږ چې کوم دنو د ظلم زیاتي په باره کې راغلي یو چې په دې باندې غور وشي کو چارې په دې باندې غور ونه کوو نو موږ به مخکې چې کوم دنو احتجاج کوو او مخکې به چې کوم دنو موږ دغه کوو وزیر اعظم ته به چې کوم دنو ځان نسو موږ 50,000 روپۍ مور نه کړې هلته میلې پراغې هغه موږ برآمد کړو د هغې وجې نه چې کوم دنو بیا په موږ باندې په د هغې نه پس چې کوم دنو بیا د 14 تاریخ باندې چې کوم دنو پرچه ولیکله چې دا موږ سهار به په 7:30 باندې راوچت کړي دي او موږ چې کوم دنو موږ سره خپل ویډیو شته چې په کوم ټایم یې موږ راوچت کړي وو نو موږ سره خپل ویډیو شته په 13:58 باندې چې کوم دنو موږ راوچت کړي وو موږ سره ویډیو هم راوړله دا چې کوم دنو موږ به دوی ته ورکړو بیلیپ چې کوم دنو د کچن نه راویستو بره کچن ته کې تاله کړي او کچن کې برآمد کړو او 3,000 روپۍ چې کوم دنو زموږ د دې بل ملګري نه واخېستې دا زموږ درېیم ملګری دی اول راوړی او د ده نه 3,000 روپۍ واخېستې او بیا چې کوم دنو د دې پرېښوده اول ټکولو باندې چې کوم دنو موږ پراته وو او زموږ چې به کسان راتله نو هغوی به چې کوم دنو بهر راګیر کړه او په وهلو ټکولو باندې به ویسته وې دا زموږ سره دلته کې نشته په تاڼه کې سرډېرو تاڼې والا افتخار دی یو ابرار مرزا دی افتخار ایسچو دی یو ابرار مرزا دی 15 ورځې سات په 11 تاریخ باندې موږ اوچت کړي یو او په 14 تاریخ باندې به موږ باندې چې بیلیپ راغی هغه برآمد کړو نو د هغې نه پس چې کوم دنو بیا موږ باندې پرچه کټ کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د مردان نه سرډېرو پولیسو راپسې راغلی زما په خپلوان باندې اف آی آر کټ شوی او په هغه دغه کې زه ګیر کړم کور یې ور وډبو او زه ولې راووتم او په کور دغه شان ډایرکټ ورننوتله او تالاشي مو واخېستله او زه ما ته وې ضمیرګل څه شو ما ورته وې ضمیرګل خو زه ما دلته نه دی راغلی وی هغه وی دلته راغلی دی تا سره دی ما وی چې راغلی دی نو بس ته بیا ونیسې هغه مرامت نه که او زه روچت کړم ما ته وې مخکې شا دا به ته را پیدا کې چې زه روچت کړم زه دغه ته تاڼې ته راوړم نو زه ووالم او ویټه کولم د شپې را باندې ورزش ټوله شپه وکړو او بیا مطلب دا دی چې سار رڼا څنګه لګېدلې لا نه وه زه بلې جدا کمرې ته بوتلم او زه په هغې کې بند کړم بیا 2 ورځې 2 شپې چې ما وکړې نو ما ورته منت کوم ما ورته ویې یاره ایسچو صاحب سوال درته کوم منت درته کوم ما چې زما نوکري ده او ما بیا راته نه میلاویږي او زه راته سوال کوم چې ما پرېږده بس یو شپه مې را سره وکړه او ټیک ده چې زما خپل دی خو یاره داسې چې دا کوم هلک دا کار کړی دی نو دا زه د سره زه پېژنم نه د وې قسم په خدای که رانه لاړ شئ او 10,000 روپۍ به درنه لمه 10,000 روپۍ ډالۍ به دې پرېږدم ګنې ما له به سړي راکړی ما ورته وې یاره جي دا خو زه نشم ما نشم کورسۍ اوچته کړه او په سر یې ونیو ما یې راچوه راله ما راچوه ایسچو صاحب کورسۍ ما دا به هم د پړ ارمان پاتې شي او خو کورسۍ بیا روانه چوله بیا ما وې چې زه نه ځم د لکانو پسې ګاډی راته ودرو ما ته وې خېجه ما ورته وې زه نه ځم ما باندې ته پردي کورونه ما ته کورونه نه دي معلوم ما ته وې کار څنګه د دوی خپل دي او ته بیا ما سره ګورې نو بیا زه ورسره په زور یې وخېجولم او په زور یې بوتلم چې څنګه لاړو واپس چې واپس لاړو بس نو زما په کور یې اول بیا تالاشي ګنې بیا ورننوتل ډایرکټ زما د کور دغه بې عزتي وکړه او بیا کېنولم بیا د دوی په کور بیا وروستم د هغوی په کور بیا ډایرکټ ورننوتله د دوی دغه وکړو او ابرار بیا زه په 3 ورځ باندې د مازدیګر زوی ما پسې راغی هغه ته خو اول منکر شو چې نشته
بیا یې زوی نه زما 10,000 روپۍ غوښتې، هغه ورته 10,000 روپۍ نه ورکولې، بیا ورته منت جاري کولې چې بوی غریب دی او غریبانان یو او پرېږده. بیا یې په 3,000 روپۍ فیصله وکړه، ابرار ته 3,000 روپۍ رانه واخیستې جي.